بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو قربالک زمان امن ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. که درمنو دغه ټایم کې اکبرپوره سیمه کې ناست یم او ملک قاسم صاحب دغه ټایم کې زما په خوا کې ناست دی. د قاسم بھائی به زه یو خصوصیت دا وایم چې ایج ته چې ګورم نو د دوی نه لوی لوی ایج کې یعنی عمر لحاظ سره خبره کوم چې ډېر زیات وي په عمر کې او د هغوی کارونه هم چې نو ماشاءالله ښه وي. دا نه یم چې لکه څوک کم وي، موږ به چاته کم نه وي، خو د دوی چې کوم د هلې ځلې زه ګورم په داسې ایج کې ګورم، بیا د خپل کلي د خدمت د خپل د اکبرپورې خصوصي د اکبرپورې د خاورې دپاره کم هلې ځلې دوی جاري ساتي او بیا یو سوچ کوي او هغه سوچ چې بیا کله پوره شي نو هغه خو زموږ د اکبرپورې دپاره یو د غټه د خوشحالۍ خبره ده. نو دغه شانتې دوی چې نن کوم د اقدام اوچت کړی دی په یو کار کې سټرګل یې کولو، یو میشن یو پلین و، هغه میشن چې کامیاب شو نو هغه میشن دا و چې زموږ په اکبرپوره کې اولنی ځل چې دی نو داسې یو اقدام اوچت شوی دی چې هغه تر نن تاریخه پورې مونږ رالوي شو خو مونږ نه دی کتلی. دا اقدام زه یم چې چا به هم نه اوچت کړی دی. مونږ څومره مشران تیر شوي دي یا زموږ په څومره عمر دی نو زما په نظر لاندې خدای څه نه دي راغلي. خبرې مقصد مې دا چې په اکبرپوره کې اولنی ځل د ستاسو د علاقې چم ګاونډ څومره د زخیجات دي مضافات دي د هغوی دپاره یو غټ قدم دا اوچت شوی دی چې دلته کې ایدي امبولانس چې دی نو اویلیبل شوی دی 24 غنټې هغه به دلته کې اویلیبل وي. که تاسو په 24 غنټو کې الله دې داسې څه حادثه نه راولي او څه حادثه راځي نو تاسو اینی ټایم رنګ کولی شئ 24 غنټې به تاسو ته هغه اویلیبل تاسو له به ځان نه رسئ. د دې اقدام شاته د چا لاس او چا پکې هلې ځلې کولې، یو سټرګل و، یو سوچ و، یو پلین و، پای کې کم کم ملګرو په دې کې حصه اخیستې وه نو په هغې کې ډومبی په صف اول کې قاسم بھائی چې هغه یو قدم و یو سوچ و هغه یې پوره کو او کامیابي ورته حاصله شوه. نو خبره اترې به ورسره کوو قاسم بھائی سره چې نن دی څه محسوسوي د خپل علاقې د خپل چم ګاونډ او بیا خصوصي د پوره مضافات کم زخیجات چې دي یا داسې ګړۍ شوه، کیم شو، کوړوۍ شوه، بانډه شوه، دا څومره چې په دې کې کلي راځي نو دا ټول صرف اکبرپوره پورې محدود نه دی، دا ټولو کلو دپاره په کار به راځي، کار به کوي او الله دې بیا زه دا ځکه وایم چې الله دې په چا باندې داسې حادثې نه راولي. خو بهتره دا ده چې د خپل علاقې دپاره امبولانس نن یو دی، الله دې وکړي چې دا کامیاب شي، سبا دې 2 شي، سبا دې بیا 3 شي، چې موږ ته هر قسمه فیسیلیټي دلته کې اویلیبل وي، موجود وي. نو قاسم بھائی سره خبرې کومه، قاسم بھائی ټولو نه ډومبی خو زه اپریشیټ کوم، تاسو له مبارکباد در کوم چې تاسو په دومره کم عمر کې یو سوچ د اکبرپورې دپاره د اکبرپورې د خلکو دپاره عوام دپاره تاسو یو سټرګل کولو په هغې کامیاب شوي. تاسو دا کامیابي د ستاسو هم د زموږ هم د زموږ د کتونکو د ټولو د مبارکباد در کوم. څه محسوسوئ تاسو؟ مهرباني جی، شکریہ. السلام علیکم. او ټول ناول خو تاسو ته په خیر راغلی او هر کله کومه الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو راشئ او دلته موږ ته ټایم راکړئ، زموږ حوصله افزایي وکړئ، عزتمند شئ. شکریہ. بله خبره جی چې دا اصل کې دا امبولانس چې دی ډېر مودې نه مطلب دلته RHC کې اویلیبل و، RHC کې اویلیبل و، خو بس داسې څه کووډ راو نور څه راغل نو هغې کې ای بیا ریکویسټ وکړو RHC نه، نو RHC نه هغه موبایل امبولانس یې بوتلو. امبولانس یې بوتلو دلته کې کلي علاقې کې به ډېر زیات مشکلات و. موږ اصل کې 15 کیلومیټر لرې دی که نه تحصیل پبو سټیشن لرې دی، نو هلته نه چې بیا ته ایمرجنسي فون کې او هغه چې دلته رارسي نو دلته کې ډېر مشکلات هغه زیات شوي. زموږ علاقې هم پسمانده علاقې ډېره پسمانده علاقه ده او که نه. بله زموږ اکبرپورې سره چې دا شاته چې کوم کلي تړلي دي که نه بیا دوی ته ډېر غټ مشکلات دي چې هلته نه چې امبولانس به راتلو نو دلته کې بس چې دی نو ډېر بس بد حال به جوړ شوی لکه یا چې قاسم بھائی نو زیات تر زموږ د علاقې زخیجات په یاد کړو که نه دا سیلاب په راغو نو ته به ډېر مسلې وي او چې دا امبولانس دلته ولاړي نو چې هغه 1 منټ 2 ولا راځي نو ډومبی به دی وررسي او جی او بالکل دا خو 24 اور به دلته کې اویلیبل او بله خبره دا چې دا موږ سره دا ډرایور چې دی دا زموږ د کلي دی، دا مالته کې د چې کوم د دوی چې کوم زونل انچارج دی ته ما ریکویسټ کړی نو الله دې د هغې عزت وکړي
هغه ډیر موږ سره کوپریشن وکړو بیا ماته زموږ د کلی ډرایور اویلیبل کو کنه چې موږ مطلب انسان دی هغه کور ته بمځي کنه زموږ خوش قسمتي دا به وته چې خوش قسمتي چې زموږ امبولانس هم پکلی کې د ډرایور هم پکلی ډرایور بم پکلی کې او هر ټایم موږ مطلب شپې ټایم کې کاو دومې نو موږ ورته کال کولې شو کال نه نو زموږ کوسکه موږ سره کور ته مو پسې تللی شو موږ خپل طرف نه भरपूर کوشش کړی چې عوام ته سره ریلیف ملو شي الریډي مهنګائی دور دی دونه مشکلات دي نو چې دا فیسیلیټي لکه خپل طرف نه یو عام ورته ورکړی کنه ریلیف کوشش هم کړی دی قاسم بيدار ته وي چې مبارکباد خو مام نه لدر کو زموږ کتون کې هم نه لدر کوي ما ته پته چې دا یو ډېر لوی اقدام تاسو چې کړی خو اوس په لګون ته اوسو ته پوښتنه بدستا سو په ژوندۍ باندې هم مونږ کوچې دي زه کو نوٹ کوم نو زیات تر تاسو فیملی کې صرف تاسو زه ګورم چې د سیاسي حل ځلې ډېر زیات مخکې پدې کې نو سیاست ته څنګه راته ګوښ تاسو آیا دینه خو مخکې سبل څه فیلډ تم تللی شوي تاسو اصل کې زما نیکه چیرمن ملک شمروز نو هغه اول چیرمن کله چې پاکستان جوړ شو نه پسې دا ډومبنه د الیکشن شو کنه نو هغه چیرمن نو بس زمونږ چې د وخت د سره یو سیاسي کورنۍ سره تړون دی نو هغه نه پس بیا زمونږ مشر ترو چیرمن ملک علي اکبر هغه چیرمن نه پس هغه خلک بیا چې لکه مطلب یو کورنۍ نه ته چې لکه خلکو ته ریلیف سم مشکلات ورته حل کړي نو بیا خلک راضي بیا تاسو هم مجبورای چې او واقعي لکه مطلب دالار به بیا پرې خدل بیا ډیره مشکل شي لکه تاسو هغه سټپ بای سټپ مشرانو د سلسله روانه هغه د خدمت او جو بیا غي تر نه پس بیا زما بابا او بابا نه پس بیا زم الحمدلله زه خپل منډه تړي چې څه زما وس کې دی از کومه سیاست ته څنګه راغی بیا لومبي ځل چې تاسو الیکشن ته ودرېدئ نو چاته پړه کې مودا محسوسوله کنه چې یاره زه به وزم کنه ول چې کمپټیشن ډېر زیات او برپوره کې خوري زیات خلک ولاړو کنه او زه به دا وایم چې ډېر خخ مشران ولاړو او بیا غي نه ګټه کول نو دا خو مشکل ده نو سم محسوسول دا خبر ټیک ده بالکل خو اصل کې زه چې دنو زمونږ د مشرانو هغه وکنه خدماتو دا خو زما خو خدمت نو دی فیلډ کې اوس چې ما چې الیکشن وګټلو دینه پس به اوس چې اوس به زما چې دینو سکورینګ چالو شو اوس پورې چې دا سیټ ماته چې ملو شوی دا زما د مشرانو زما د بابا د برکت ملو شوی دا اوس راته دا وایي چې زمونږ په علاقه کې تاسو ماشاءالله اوس اولنی ځل باندې تاسو دا سیټ ګټلې دی نو په دې کې خو به سخت نرمې هم راځي څوک به نه خفه کېږي څوک به نه خوشحالېږي نو آیا دا خبرې شوي دي که نه تر اوسه او ډېر ولې نه ولنه مسلې راځي خو لکه زه یو یقین ساتم چې الله تعالی لکه انسان چې پر خلوص یې کنه نو الله تعالی ورته مشکلات اساني او الله تعالی ورته لکه پرابلمز ډیر نه جوړي ټیک دا هغه ټیم باندې هغه وی خو لکه مطلب زه هغه سړی چې کم سړی مونږ خپشي یا څه خبر باندې او شي کنه نو زه هغه سړی نوٹ کوم ما سره ټیم چې دی نو ټیم ډیر ښه ټیم دی ما سره ویلیج کونسل کې کم ټیم دی زما کزن دی ملک حسن محمد عرفان شاجی ګل صاحب لور ده نو مونږه چې دی نو مونږه دا ورک چې دی دا تقسیم کړی دي چې چېرته کې مسلې راځي یا څو خبره خفه شي نو زه نه نو بل ملګری نوٹ کي نو چې بیا بل ځای کې چېرته داسې مسله راځي یا هغه ریلیف هغه نو هغه بیا فرست پریارټي کې هغه خفه سړی مونږ رضا کوو دا هم ده چې دا هماغه ټایم کې پخلا شي بیا هغه او پخلا داسې خفه کېدو ته خو نه پرېږدو زه بل هم یو خبره بل هم نوټ کوم نو ستاسو چې څنګه ماشاءالله ینګ ایج کې او لومبی ځل ستاسو په لومبي ځل کې تاسو دومره ښه هلې ځلې کوئ نو الله دې کړي تاسو مخ په وړاندې باندې نور هم ترقي وکړي د خپل د کلي وطن دپاره خلکو دپاره خو نوټ کوم چې ستاسو سره زیات یوت دی ستاسو ایج په نسبت باندې ینګ هلکان تاسو سره منډې تنډې ډېرې وایي نو دا ته خو به ډېره اسانه وي ولې چې مشر وي سینیر وي نو هغه ته خو سړی خبره هم نه شي کولی چې دا کار داسې یا مشوره ولې ابوی ستا خو ایج کم دی ته ماله څنګه مشوره راکړې او دلته ستاسو خوش قسمتي به ورته وایم چې دا دومره ینګ هلکان د سره منډې تنډې بس زما د اصل کې سټرګل کې چې دی نو 50% رول چې دی دا د ینګسټر دی زما دوستانو دی زما د ټیم دی زه 50% کریډټ چې د خپل د ټیم لور کوم د خپل د ینګسټر لمرګور لور کوم او بل خبره دا چې زما د غي ایج کې ډیر کم ډیفرنس دی او دا لګ ډیفرنس والا مرګري چې دا هر یو مسله ایزیلی شیر کولی شي نو زه فرست ټایم دلته افیس کې ما او سیکنډ ټایم بیا خپل اجرا کې ما نو شپې 12 بجې پورې 1 بجې پورې زه ناست ما هر قسم چې څه مسلې بلا ججک خلک ما سره شیر کوي الحمدلله
بل خبره دا کومه قسم وایم چې راغو نو تاسو خپل عمدک د عوامو په خدمت کې مصروف وي تاسو کله تانه تحصیل یا جرګه مرکه کنه نو زه دا نوٹ کوم چې تاسو به خپل کور کې ټایم څنګه ورکوي ولې چې د انسان یو خپل پرسنل لایف هم وي کنه نو پورکې گئی نه چې زه بس ټول ورځ او شپه بس همدلته بس کام او بس صرف کام اصل کې یو خبره بل ده لکه زمان صاحب دا سیدا کنه چې لکه کم شی چې پزان باندې برډن کو نو هغه به تا بور کوي لکه خپل ذمہواری نه واخلې خوند انجوای کوي ته انجوای کوم او نو چې خوند داخله بیا ان شاء الله بیا مسائل ني لکه تاسو به یو خو انجوای کوي یو بدای وي چې جذبه به کنه لکه چیرې د خدمت په توګه ورته او جی او بالکل دا صحیح ده اوس دا راته وي چې په اکبرپور کې مخکې تاسو په ذهن کې څه پلانونه دي دا چې د اکبرپور د خېګړې لپاره چې کم زیاتې د اکبرپور کې کنه تاسو ما نه خپېږي ولې چې تاسو عوام سره ډاری کیږي نو دا څه پلان وي یا دا څه کم زیاتې وي او بیا پای کې تاسو څه کوشش کړی وي یا نه مو کړی نو څه وایي زموږ کتون کې موږ اکبرپور خو جی زموږ بدقسمتۍ په ورته دی نه مخکې چې کوم ګورنمنت تیر شوی دی کنه دا غي وزیر اعلی وزیر اعظم پورې دا غي منسټران دا غي ایت خصوص مشکلات هم نو خو غي زمای حساب باندې سیریس نو اکبرپور مسائل چې کم زاړه چې دی مکه زاړه جو کې تو دي او مکه شان دي بس بدقسمتۍ به وایو تبدیلی پکې نه تبدیلی پکې نه رااله تبدیلی پکې رااله نه دا څه غټ پروجیکټ پکې نشته نو موږ خپل طرف نه کوشش کوو برپور اوس مونږ یو 2 کارون روان کړی دي او ان شاء الله یو هفته یو نیمه کې دا بنظیر انکم سپورټ افیس اکبرپور دراولو ان شاء الله یو هفته یو نیمه تر ورځې کې به هغه به اپروول به موږ ته ملو شي نو اکبرپور کې به ان شاء الله بنظیر ډاینامیک سنټر چې کوم انټریان اندراجونه کوي دا خوشخبری تاسو هغه کونډوله هغه زموږ خویندو میاندو ورکوي چې هغه یال د کیزو په لینونو کې ودرېږي او پازاب هم شو بیا عمده سره شي او جی او ان شاء الله دلته به پازاب دل بني دلته اصل کې کندي لرم د مونږ نه او کندي د چې کوم افیس ته باندې بوجم ډېر غټ ایریا ده کنه نو موږ د اکبرپور ونه بیا لگا بیا به ان شاء الله چې افیس چې دلته شي سیټل شي نو بیا غیر نه پس به موږ شیډول به جوړو نو بیا خپل اکبرپور د کوسی چې دی د ایریا چې دی دا به یو شیډول باندې باکو مطلب منډه باندې 2 مالتونه ټیوزډے باندې 2 مالتونه کوم روز باندې کوم مالت نمبر نو بل مالت زنانه بنا کوي نو نشراش نه جوړي دې سره بچ دي نو د خلکو ته ریلیف به ملاويږي پارام په کورسو باندې ناسي خپل اندراج به کوي لکه د بنظیر انکم سپورټ دا خو بیسیک چې دینو بیسیک ریلیف د دې مقصد دا د کونډو لو غریب خلکو د پاره کنه نو د نن سبا د مهنګای د دور کې هغه غریب زپلې یو چې دلته لینونو کې ودرېږي او مسلې وته جوړ شونه بیا څه فائدہ شو ولا خبره ده چې زه پدې شذونو باندې دی سلفیانو باندې او دې شذونو باندې یقین نه ساتم زه بس زه صلاح د الله تعالی نه غواړم زم چې ما چې منډه تړ کړه الله دې مال د دې سره راکې لکه زه هغه سکورینګ والا خبره نه کوم نو بس زړه کې مو همدغه نیت مو همدغه وړه کې مو همدغه خیال دی نو کامیابی ته تخکاری د کامیابی د یو خو حاصله شو مخکې هم ان شاء الله کامیابی حاصلې کیږي او ان شاء الله بل خبره مې کوله جی مونږ سره مونږ چې کله نه حلف غسته دي نو مونږ ته اس قسم فند صوبای ګورنمنت نه جاری شوی نو فند هم نه جاری شوی او مشکلات هم خلکو ډیر زیات دي نو خپل طرف نه لګه مطلب فند ایکسترا کم کوششونه کوو لکه زیات نه زیات چې خلکو ته څه فائدہ ورسو د فندونو نه علاوه نو چرته د امبولانس یا اوس بنظیر انکم سپورټ افیس شو یو 2 نور کارونه دی بیا زه سره وقتن فوقتن شیر کوم دلته کې زما یو خبره وختي مونږ یو مرګري سره خبرو کې چې زمونږ په اکبرپور کې ماشاءالله یو غټه ایریا ده دلته کې او زمونږ په اکبرپور کې ټیلنټ هم ډیر زیات دی کنه کاغه په هر لیاس خبرو خو دلته کې افیس چې ګندینو کاغه مونږ یو سیکریټریټ یاد کو مختلف ډپارټمنټ لپاره هغه خو ځان له خبره ده خو دا غځي کې به زمونږ د میډیا مرګري هم ګوري نو هغه د پردا څه سوچ مو کړی دی کنه د اکبرپور په پلیټ فارم باندې میډیا د پردا څه کدا څه اکټیویټیز ذهن کې څه آیډیا وی یا یو پریس کلب یا داسې سنه سبا انسان ذهن کې یو سوچ لري کنه نو دا پر خو مو سوچ نه کړی چې زمونږ د میډیا مرګري دا ټیم ګوري نو کې د شاغې مو چر واقعي قسم به خو زمونږ هم په کې ذکر وکړو خوشاله بشي میډیا زمونږ د تحصیل پبې چې کوم د پریس کلب دی کنه نو هغه سره به مونږ به لاو رجسټر به کو دلته کې اکبرپور پریس کلب به جوړ کو ورته ما سره زیشتا
هر ټایم اویلیبل دی او زه ډېر دی انشاءالله تاسو ته مشکلات سچ ریلیف سچ قسمه چې منډه تړي زه هر ټایم اویلیبل یم تاسو ته قسم وي چې دا ټول افیس دلته اکبرپور ته وروړي کنه مطلب مې دا دی چې لکه دلته دا دومره فیسیلیټي موجود وي نو زه لکه نه ګڼم چې زموږ د اکبرپور نه چې کوم د دې مقامي خلک دی او هغه په یو فیلډ کې وي هغه د بل سایډ ته یا به کېدای شي دلته بیا هلې ځلې کوي او بالکل صحیح خبره ده حقیقت ده. اوس ستاسو ټایم نور نه خرابوم په آخره کې دا راته وایي که څوک خبره واپس راولي امبولانس سایډ ته پروګرام ولې چې موږ هغې نه شروع کړو که مثال داسې څه ایمرجنسي وي او که څوک ایمرجنسي کې څوک د چا دغه راغله که نه چې الله دې نه راولي څه بیماري راغله او هغه رابطه کول غواړي هیلپ لاین به ستاسو وي یا داسې څه نه څه نمبر به وي نو هغه زموږ کتونکو سره شیر کړئ تاسو هیلپ لاین نمبر دغه 115 دی که نه د ایدي سنټر خو 115 چې تاسو ملاوي نو هغه بیا هلته کې هغه ملاویږي د هغې چې کوم آفس دی مین برانچ به ملاویږي مین برانچ به بیا سب برانچ ته کوي سب برانچ به بیا ډرایور ته کوي که نه نو زه به سکرین باندې به انشاءالله نمبر درته ورته به وایم سکرین باندې به نمبر شو کېږي چې دا کم ټایم چې کم نمبر مونږ ورکوو که نه کم شو کېږي دغه نمبر او دا د ډرایور نمبر دی او دا 24 غنټې آن وي دا 24 غنټې آن انشاءالله څه مشکلات بني او چې مشکلات وي نو زه یم که نه او ان شاء الله او په اخره کې یو ښکلی غونډه میسج څه پیغام پړه کې داسې څه خبره وي نو هغه شریک کړئ تاسو میسج دا دی چې دا زموږ د اکبرپور کې نن سبا دا نشاور شیزونه دا ډېر زیات شوي دا آیس او ډرګ او نور څه داسې نوې نوې نامې زاورم لګیا یم نو دې دپاره یو پیغام ورکوم چې یاره دې مونږ یو سوچ کړی دی زموږ ملګري دي کمیونټي والا نو هغې سره ما دې باندې ډسکشن کړی دی انشاءالله هغې دپاره زه یو ویلفیر یا نور څه داسې څه ډرګ سنټر نه یو ویلفیر غوندې کومه چې فری خلکو ته کاونسلینګ کوي فری ډرګ ولا ورکوي لکه مطلب دا دوايانې ټریټمنټ او فری ورته سرویس ورکوي چې کوم علاج هلته کې 2 میاشتو علاج 3 میاشتو علاج نو انشاءالله ډاکټران به زه راولم دلته کې یو څو سټډي سرکل به کومه اکبرپوره کې څه نه څه خلکو کې اویرنس دپاره ستاسو ډېره مننه د ټایم راکولو او الله مو ښاد او اباد ساتو زموږ په دعاګانو باندې کېږي نو الله مو دې نه نور هم زیاته کامیابي تاسو ته حاصله شي قدرمندو تاسو چې دا پروګرام کوم وکړو قاسم بھائی سره ګپ شپ ولګېدو یقینا چې په دې کې ډېرې خبرې موږ داسې وچړلې چې هغه ستاسو د اورېدو وي ستاسو د علاقې دپاره د فایدهناک وي په دې کې د دا نمبر چې کوم شو کو دغه ټایم کې دا نمبر شو کېږي بیا زه تاسو ته شو کومه په ټیکر کې چلیږي دا هیلپ لاین دی د امبولانس چې کوم ډرایور دی دا د هغوی نمبر دی 24 غنټې دا آن 24 غنټې تاسو د باندې رابطه کولی شئ الله دې داسې څه واقع نه راولي خو که داسې خبره راځي نو په دې باندې رابطه کولی شئ او که بیا نمبر بند راځي یا انسان دی نو قاسم بھائی خو تاسو ته وویل چې هغه خو زموږ په ګاونډ کې اوسېږي زه ورځم او د کور نه م دله راپاڅولی شم د خوب نه م راپاڅولی شم دله بیا نو یقینا تاسو به دا پروګرام کتلی وي او د پروګرام مقصد صرف زموږ دا چې دا څومره زخیجات دي زموږ مضافات دي دوی ته پته ولګي چې آیا اکبرپوره کې نن سبا امبولانس دی هغه اویلیبل شوی دی هغه موجود دی تاسو ته د پریشانۍ د ټینشن هیڅ قسم تاسو ته ضرورت نشته دی چې څه قسم دغه وي نو په دې باندې تاسو رابطه کولی شئ دا نمبر دغه ټایم کې شو کېږي قدرمندو د خپل ځان خیال ساتئ چې کوم ځای کې مو اوسئ ښاد آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان